السلام علیکم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی نو هغه دا دی چې زموږ سره په نن سبا ورځو کې یو بیماري راغله چاته ویل کېږي د سترګو بیماري او دا چې کوم دی زیاتر په سواد ډېر بونیر علاقو په دې علاقو کې چې کوم دی ډېر زیات بارانونه شوي دي ډېر زیات سیلابونه راغلي نو دا وایرس چې کوم دی زموږ سره زیاتر په هغه علاقو کې خلک افیکټ کوي په کوم علاقو کې چې بارانونه وشي او سیلابونه وشي لکه څرنګه چې په سواد کې دا شانې کې په بونیر کې سیلابونه راغلي او دا شانې کې په ګلګت بلتستان کې یا مثال کې پاکستان کې په نورو علاقو کې هم سیلابونه راغلي نو په هغه ځای کې خلکو ته د سترګو بیماري راغله او دا خلک چې کوم دی دا ته یاره وایي د سترګو وبا راغله او د هغه سره خلکو سترګې چې کوم دا افیکټ کیږي نو د دې زموږ سره یو قسم وایرس دی چې وایرس ته ویل کېږي ایډینو وایرس او دغه ایډینو وایرس چې کوم دی زموږ په سترګې کې یو لیر دی چې هغه ته ویل کېږي کنجکټیوا نو زموږ د سترګې د کم لیر چې کوم دی دغه څه شي د انفیکشن دا ته بیا موږ وایو کنجکټیوایټس نو د کم وایرس وجه چې کوم دی د افیکټ شي نو ته بیا موږ وایو ایډینو کنجکټیوایټس نو کوم زموږ د کنجکټیوا چې کم لیر وي دا افیکټ کی د هغه افیکټ والي وجه نه زموږ سترګې چې کوم دا سره کېږي زموږ سترګې چې کوم دا اوښه کوي او سره د هغه سره چې کوم دا څه کوي دا خاره کوي دا زموږ سره یو قسم الرجي هم ده لکه دوسره زیاتر الرجي کې هم کېږي را شان کې په کوم ځای کې چې ګدوبار ډېر زیات وي هوا چلیږي دوړه وي د هغه د وجې نه چې کوم دی هم د څه کېږي زموږ د کنجکټیوا چې کوم دی د افیکټ کېدی شي په دې کې دغه کېږي چې زموږ سترګه خارښ کوي سوځي او ورسره څه کېږي سره کېږي نو دا زموږ سره وجه نه کېږي د ایډینو وایرس له وجې نه کېږي اوس چې کوم دی تاسو به احتیاطي تدابیر سره کوئ چې کله هم تاسو داسې مسله راشي چې تاسو په کور کې یو څوک چې کوم دی هر دین افیکټ شي چې د هغې سترګې ډېر سره کېږي سترګې خارښ کوي او ورسره سترګې چې کوم دی سوځي تاسو به دا ترتیب کوئ چې په یخ اوبو باندې خپلې سترګې وینځئ او بله دا خبره همدا چې کله هم تاسو په سترګه کې یا دا شانې کې نور څه ګندګي راشي مطلب دغه چخه یا نور څه څیزونه وکړي نو تاسو بیا په تړم اوبه باندې خپلې سترګې صفا کولی هم شئ او نو که چېرته کې تاسو په کور کې دا څوک افیکټ شي نو هرې کوشش دا کوئ چې ځان وساتي ځان څنګه وساتي یعنې دا چې کوم دی دا یو کس نه بل کس ته کېږي مطلب دا یو وایرل انفیکشن دی یو انسان نه بل انسان ته منتقل کېږي د سره په ذره باندې منتقل کېږي کله چې هم تاسو چا سره په خیر وکړئ لکه مثال په طور باندې ما چې کوم د خپلې سترګې ومږلې او اوس زما لاس چې کوم دی ما لاس نه دی وینځل او زه د بل کس ته څه کوم سلام کوم نو زه بل کس سره سلام وکړم نو دغه لاس چې زما لاس دغه لاس سره ټچ شي نو چې کله هغه کس بیا خپل لاس وینځي او دغه بیا خپل سترګې نه د لاس ویسي نو د هغه سترګې چې کوم دی هم د سره څه کېږي افیکټ کېږي یا دا شان نه کېږي چې موږ ټوخی وکړو پرنجې وکړو د هغې له وجې چې کوم دی بل انسان ته هم دا منتقل کېږي نو چې کله هم تاسو په کور کې دا څوک پیشنټ راشي چې د هغو ته د سترګو دغه مسله راشي نو تاسو کوشش دا کوئ چې د اوبو چې کوم دی د هغې صفایي کوئ او بله دا خبره هم ده چې ځان نه ګڼې ګوڼې نه ساتئ که چېرته کې ماشومان دي ماشومان چې کوم دی هغه د سکول نه څه وخت لپاره تاسو منع کوئ که چېرته کې د مدرسې ماشوم تاسو په کار دار چې دا ماشوم د مدرسې نه شان چې چوټي والي ځکه که چېرته کې ماشوم یا غټ کس وي او دی د خلکو ګڼې ته ځي خلکو مجموعې ته ځي نو هلته کې چې کوم دی د یو انسان ډېر زیات خلک چې کوم دی هغې سره افیکټ کېدی شي نو تاسو کوشش دا کوئ چې هفته یا 10 ورځې چې کوم دی ځان تاسو په کور کې ساتئ زیات نه زیات د 10 ورځو په وخت کې چې کوم دی انسان چې کوم دی هغې ډېر سره ښه کېږي نو دا اوس چې کله هم څو ډلې افیکټ شي نو به دا ترتیب کوي چې دله په کار دار چې د چشمې استعمالوي نو خلک چې کوم دی هغه متاثره نه شي یعنې مثال په طور باندې که چېرته کې دی کومه تولیه استعمالوي نو دله د قوي تولیه استعمالوي نو خلک به دغه تولیانې استعمالوي دا شان نه کې که دی کومه بالښت استعمالوي نو تاسو عادي دا کوشش دا کوئ چې دغه بالښت باندې بیا نور څوک څه نه ملي یا دا شان نه کې د دغه استعمال چې کوم نور کوم څیزونه وي نو تاسو به ځان دغه لږ شان کې ساتئ ټیک ده شعبې چشم په حوالې سره یا دا شان نه کې موږ وایو ایډینو کنجکټیوایټس نو امید کوم تاسو به په دې باندې پوه شوئ انشاءالله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره د خدای په امان